السلام علیکم ملګرو. هر مسلمان د پاره دا اورېده ضروري دي. دا هغه خبرې دي چې اکثر په مسلمانانو کې دي او د دې الفاظو په استعمالېدو سره د مسلمان د ایمان نه مسلمان خارجيږي. هغه کمی خبرې دي ملګرو، خامخا واورئ او مخکې هر مسلمان ته ورسوئ. ما خپل فرض ادا کړ، تاسو ته مې ویډیو راورسوله، اوس مرضي مو خپله ده چې مخکې مسلمانانو ته رسوئ که نه. نو راځئ د ویډیو طرف ته ځو. هغه کمی خبرې دي چې اکثر زموږ پښتانه د الفاظ استعمالي او دا داسې الفاظ دي چې انسان مسلمان ایمان د دې سره خرابېږي، بالکل د ایمان نه وځي. نو راځئ د ویډیو طرف ته ځو. او که ویډیو هم ښه شوه نو خامخا لایک او چینل د سره سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو طرف ته ځو. تنو په الفاظو کې په خبرو کې یو څه داسې الفاظ ته چې په هغه سره ایمان ماتېږي، ایمان ختم کېږي. ما هغه سره راجمع کړي دي. زه غواړم چې په یو مختصر انداز کې دې ته پیش کړم او بیا دې در بله مسلمانه پورې هم هر ورسوي چې هر مسلمان د دغه خطرناک عمل د خطرناکو الفاظو څخه ځان وساتي. اول دا د پښتانه دا وایي واده په اتڼ خوند کوي، مړی په ژړا خوند کوي. دا ګوره ګواکې په ګناه باندې فخر کول دي، دا د کفر خبره ده او په دا باندې ایمان ختم کېږي. او بل دا دی چې بعضې خلک دا وایي یاره د مسلمان څخه کافر لا ښه دی. دا ګوره په مسلمان باندې کافر شه بلل دا د قرآن خلاف خبره ده. الله وایي کافر نه دی ښه ته وا ښه دی. دا باندې انسان ایمان چې کوم دی هغه خلاصیږي. او بل دا دی چې خلک دا وایي یاره چې کله چا سره دعوا وایي ستا کړی ګناه دي، زما چې کوم ما دا کار کړی ګناه په خپله پر زور باندې هغه ثابتوان. الله وایي د ګناه څخه لرې اوسېږه او ته ګناه ځان ته راکشې. دا د کفر خبره ده. او بل دا دی چې دا بعضې خلک په دعوه کې په یو چا ته وایي په غوسه کې وایي زه به تا پیدا کړی یم که الله به نه یم پیدا کړی که دا کار ما کړی وو. دا ګوره دا انسان ته د خالق نسبت کول دي، دا د کفر خبره ده. دغه رقم بعضې خلک وایي اسلام خو ډېر ښه مذهب دی، خو زه ستړی کلم بس بالا بیخي در وس ووتی. دا د کفر خبره ده. اسلام ما هېڅ وخت سړی نه ستړی کوي. او بل دا دی چې وایي پیغمبر دې مې شفاعت نه کوي که ما دا کار کړی. د پیغمبر د شفاعت څخه انکار کول دي، ځان لرې هغه ځغاسته کول دي، دا د کفر خبره ده. او بعضې خلک بله دا دی چې د ملا عالم و دې څه نفرت کوي، وایي د ملا سره هم نه لګېږي، د عالم سره هم نه لګېږي. او خدای قرآن دا وایي چې د عالم او د علم سره به محبت کوي، دا د کفر خبره ده. دا باندې د انسان د ایمان خلاصېږي. او بعضې خلک بیا دا وایي یاره ژیره زما ده او واقع د ملا دی، نو واقع د هغه د بل دی. دا څه معنا لري؟ بس ما ژیره ده چې مار څه کول ټول اسلام په ژیره کې نه دی پروت، نو لا نور هم ښه کارونه کوم. دا د شریعت خلاف خبره ده. ژیره باقاعده د 1,40,000 انبیاو هغه عظیم سنت دی و دې ته په دغه سپک نظر کتل د انسان کله کله د ایمان څخه چې کوم دی هغه خلاصي. او بل دا چې بعضې خلک مذهب تشکنځل کوي، ستا مذهب څه وڅکم، و عالم تشکنځل کی او ژوند تشکنځل کی، وستا ژوند څه وڅکم، ستا ژوند نه دی. حالانکه رسول الله صلی حدیث دی چې الله فرمایي چې لا تسبوا الدهر فانا الدهر، ژوند تشکنځل مه کوئ، ژوند خو ما پیدا کړی دی. او بل ستا پر مسلمانۍ باندې دی وایي لعنت وي، او ستا پر د لمانځه دی لعنت وي چې دا تې کوې، ستا پر دا کلمه دی وایي لعنت چې تې وایه. دا د کفر خبره ده. انسان د کفر څخه خلاصېږي او د ایمان څخه خلاصېږي او کفر کې خدای نه کړه داخلېږي. او بل دا دی بعضې خلک وایي زه به هندو یم، زه به کافر یم، زه به هغه سیک یم که ما دا کار کړي. دا ګواکې د غلط مذهب و ځان ته ثابتوان او اقرار په هغه کوان، دا د کفر خبره ده. او بعضې خلک بل کله کله دا وایي حلال و حرام وروره نه غواړي، بس هېڅ سره جمع کوه چې ما هغه مال ډېر سي. دا د کفر خبره ده، ځکه الله وایي حلال کوه، حرام ورته ځان ګوره. او بعضې خلک بیا داسې کوي دا کافرانو باندې وسیله وي، وایي کافر مې بس هغه خوښ دي، مسلمان سره نه لګېږي. دا د کفر خبره ده، دا د قرآن خلاف خبره ده. او بعضې خلک بیا بل څه وایي، کله کله یو بله خطرناک خبره پښتانه کوي، د سروز و موسیقي ګانې وایي دا د روح غذا ده، د روح هغه ژوند ورکوي. حالانکه د روح غذا خدای قرآن بیان کړی ده چې هغه قرآن دی، ذکر دی سړی کوي. روح غذا بلل دا د کفر خبره ده. او بعضې خلک بل دا وایي وایره چې پیغمبر سي که خدای سي لا دی ولا که څوک راڅخه خلاص کړي، نو لہذا خدای دې هم ولا که راڅخه خلاص کړي. دا د کفر خبره ده. او بل دا چې دا بعضې خلک دا وایي یاره پلانکی خدای کې پر ومني چې خدای سي ولا کې پر ومني، چې خدای آواز راوکړي د اسمانه سلی ولا که دا خبره ومنم، نو دا چې کوم دی هغه د کفر خبره ده. او بعضې خلک بیا چې کوم دی هغه دا خبره کوي وایي الله تا بس زه هغه خوار پیدا کړی یم، بل خوار دې نه کړي پیدا، بس زه ګرځم ورنه جوړه یا قرضداره، نو تا نور ټوله دنیا ګواکې یېره ده ګواکې زه هغه پیدا کړی یم. دا د کفر خبره ده. او بعضې خلک بیا بل یو ډېره خطري خبره کوي، حلال شي ته حرام وایي، حرام شي ته حلال وایي. دا ډېر د کفر هغه خبره ده. حلال دی، حرام دی. حرام شی حلال بلل، یو سړی دی وایي مولي صاحب ګناه بوله، ما ګناه باندې اخته یم، صحیح ده، لیکن چې یو شی حرام یو تی حلال بوله دلایل ور باندې وایي، دا ډېر خطري خبره ده. او بل بعضې خلک بل څه کوي، وایي ته به کوې خدای به کوي، ته به کوې خدای به کوي، دا کار به کوې. دا د کفر خبره ده. انسان به دا رقم وایي الله بیا کوي
انسان ته به واسطه جوړېږي دا رقم به سړی وایي او بل وایي خدای هم ولکه راباندې ثابته کړي پښتانه دا لفظ هم ډېر وایي چې خدای سیله ولکه راڅخه واخلې او دا هم چې کوم دی هغه د کفر خبره ده بل خاص کر په دا ګپو کې په د مجلسو کې خاص کر خلک و قومو ته ښکنځل کوي او قوم سپکاوی کوي د قوم پیشې کوي دا د کفر خبره د قرآن دا وایي د قوم بېزتي به نه کوي لا یسخر قوم من قوم دا یو د قوم د بل قوم بېزتي چې کوم دی هغه د قرآن هغه مخالفت دی دا د کفر خبره ده او آخري دا چې دا بعضې خلک و ازل ته ښکنځل کوي واره ستا ازل څه وڅکم ستا په ازل هغه پلانکی و ازل تشکندل کول ازل تقدیر دی دا د قرآن الله پاک پیدا کړی دی و دې تشکندل کول دا لوح محفوظ دی دا د کفر خبره ده الله دې موږ دغه خبرو څخه موږ هم بچاو کی او در بل مسلمانانو پورې هم دا خبرې ورسوي چې د پښتنو د الفاظ څخه دا خبرې ووځي هغه شایسته قیمتي ایمان یې بچاو شي